السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د صلات تسبیح مسائل او فضائل. محترم سامعینو، صلات تسبیح په کومه طریقې سره ادا کیږي او داغي فضیلت څنګه ده؟ یو روایت کې راځي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل او فرمایل: یا عباس، یا عما، الا اعطیک، الا امنحک، الا اخبرک، الا افعل بك 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله واخره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ ته فرمای: و عزت تا یو عظیم شان هدیه او تحفه پیش کوم او تا ته یو خاص عمل خیم. کچرته ته دا عمل وکي نو تا ته با یو لس عظیم شان منفعتونه او فائدې حاصل شي. کته دا عمل وکي الله بستا ټول گناهونه معاف کړي، مخکینی او وروستنی گناهونه، صغیره او کبیره گناهونه، ښکاره او پټ گناهونه، الله باغ ټول درته معاف کړي. او هغه عمل د صلات تسبیح دی. او بیا دا ورته فرمایي چې دا ستا د مشکلاتو او د پریشانیو د پاره داغه د حل کولو د پاره یو مؤثره ذریعہ ده. او دا ورته فرمایي کچرته ستا وس استطاعت په روزانه د مونږ کوا، ورنه په هفته کې یو ځل، ورنه میاشت کې یو ځل، ورنه کال کې یو ځل، او قدم نو ټول عمر کې خو خامخا یو ځل وکړو. نو محترم سامعینو، د دې صلات تسبیح د ادا کولو چې دي دوه طریقې دي. دواړه طریقې چې دي هغه په غور او فکر سره اوریدل پکار دي. اوله طریقه دا ده چې کله سړی د 4 رکعات نیت وکي، بیا د هغې نه وروسته د تکبیر نه وروسته ثنا یا سبحانک اللهم ووایي، او بیا ورپسې سورت فاتحه او ورپسې الحمد او سورت وسره یوځای کړي. چې کله رکوع ته ځي نو د رکوع نه مخکې 15 ځله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا کلمات 15 ځله د رکوع نه مخکې وایي. بیا رکوع ته لاړ شي. رکوع کې چې کله د تسبیحات وایي سبحان ربی العظیم، نو دا غي نورسته بیا لزله دا کلمات وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا د رکوع نورسته چې کله دی را پاسي او قیام کی سجدې ته د تک نه مخکې په قومه کې چې دی لزله دی وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا په اوله سجده کې چې کله تسبیحاتونه فارغ شي، بیا سبحان ربی الاعلی نورسته بیا لزله دا کلمات وایي. بیا چې کله د اولی سجدې نه راپورته شي او دومې سجدې ته د تګ نه مخکې په جلسه کې په دیناسته کې د لزله دا کلمات وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او بیا په دویمه سجده کې لزله دا کلمات وایي. او بیا چې کله دویمه سجدې نه فارغ شي د قیام نه مخکې چې پورته کېدلو نه مخکې دا لسکه دا کلمات لزله وایي. او بیا دویم رکعت چې دی هغه پورته شي، او دویم رکعت چې پورته شي بیا الحمد او سورت دی، بیا داغي په اخره کې 15 ځله، په رکوع کې 15 ځله، بیا چې رکوع نه پاسي لزله، په اوله سجده کې لزله، د دواړو سجدو په منځ کې لزله، په دویمه سجده کې لزله، او په دویمه سجدې نه وروسته بیا لزله، او بیا تحیات وایي. نو په دغه طریقې سره 4 رکعات پوره کی، او په 4 رکعاتونو کې دغه کلمه تقریبا 300 ځله ویل کیږي. په هر رکعت کې
15 اویا ځله چې دی هغه دا کلمات ویل کیږي. د اوله طریقه د صلات تسبیح ده. دویمه طریقه د صلات تسبیح چې د حضرت عبد الله ابن مبارک رضی الله تعالی عنہ نه د دې روایت راغلی دی او زموږ ډیرو فقهاو دې تم ترجیح ورکړی ده. هغه دا ده چې په اول رکعت کې چې کله سړی تکبیر وایي نو د تکبیر نه وروسته ثنا او سبحانك اللهم وایي او د هغې نه وروسته مخکې د دې نه چې دی الحمد او سورت وایي د سبحانك اللهم نه وروسته 15 ځله دا کلمات وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا ورپسې الحمد وایي، بیا ورپسې سورت وایي او بیا د هغې نه وروسته د رکوع ته لاړ شي. بیا په رکوع کې لس ځله دا کلمات وایي، بیا چې د رکوع نه راپورته شي بیا لس ځله دا کلمات وایي، بیا په اوله سجده کې دا کلمات وایي، بیا چې راپورته شي بیا لس ځله، بیا په دویمه سجده کې لس ځله او چې د دویمه سجدې نه فارغ شي نو دی ډایرکټ دویم رکعت ته راپاسي او د دویم رکعت کې چې الحمد او سورت کې شروع کوي د هغې نه مخکې دی 15 ځله دا کلمات وایي چونکې دویم رکعت کې خو سبحان ویل نشته نو د الحمدلله ویلو نه مخکې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمات وایي. نو دا په هر رکعت کې 15 اویا ځله د دغه تسبیحاتو مقدار چې دی هغه پوره کړي. نو دا دویمه طریقه ده او دواړه طریقو سره دا د صلات تسبیح مونځ کول چې دی هغه جائز دی. او د صلات تسبیح د پاره دا صلات تسبیح په هر وخت کې کیږي سوا د اوقات مکروهونه. البته بعض روایتونه دا معلومیږي چې بهتر وخت دا د چې کله زوال وشي د زوال نه وروسته وویل شي، یعنی زوال دا مطلب دی چې د ماسپښین وخت داخل شي د هغې نه وروسته دا ادا کړل شي، دا بهتر ده. نور که یو سړی د شپې فرصت لري شپې کول هم جایز، که د ورځې کوم وخت د دپاره فرصت وي په هر وخت کې کول چې دی د ده دپاره هغه جایز دی. که بالفرض یو دغه تسبیحات سړي نه په یو ځای کې هیر شي او د ده نه پاتې شي، مثلا په قیام او ولاړه کې د ده نه پاتې شو نو جایز دی چې دی په رکوع کې ووایي. مثلا په قیام کې 15 ځله ویلی کېږي، د نه هیر شو وی نه ویلی، رکوع ته لاړو رکوع کې ورته رایاد شو نو رکوع کې دی 10 ځله هغه د رکوع تسبیحات وایي او هغه قیام چې 15 ځله د ده نه پاتې دي بیا د رکوع کې دی هغه ادا کړي. یا یو سړي نه د رکوع تسبیحات رکوع کې هغه تسبیحات هیر شو نو بیا چې د رکوع نه پاسېږي هغې ته قومه ویل کړي هلته دې نه وایي، بیا د سجده کې چې دی 60 ځلې ووایي. نو دغه تسبیحات چې کله سړي نه په یو ځای کې پاتې شي نو هغه بیا په رکوع کې ادا کولی شي، په سجده کې ادا کولی شي او په قیام او په ولاړه کې چې دی هم هغه ادا کولی شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.